الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. اللهم انفعنا بحب صاحب الزمان واحشرنا في زمرة صاحب الزمان وتحت لواء صاحب الزمان یا ارحم الراحمین. سوره شورا در روایت کې ته سوره شریعت نویل شوی دی. ډېر فضیلت لري. ویللی که کوم کسی وایي بار بار قیامت کې مخ ډېر زیات نورانی وي. دې کې رموز دي د اول دوایو کې او تعلق لري د مباحثت امام زمان علیه السلام حواله سره. اول دوی دا شی دی بسم الله الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف. بیا دین مفسرینو تشریح کوونکو علماو ډېر لوی بحث کړی دی چې دا پرې حروف کوم دي. قرآن کې حروف مقطعات نه څه ته وایي. ځینې یې چې دا د قرآن اسما دي، قرآن نومې دي. ځینې یې چې نه دا د خدای څه رموز و اسرار و خبرې دي چې دیني سوای ایمتها رو نه بل څوک نه پوهېږي. خو 14-15 قسمه روایات دا حروف مقطعاتو په باره کې ناقل دي. ایمو بحث دا وایو ساده چې دوی کې چې دي د حامیم و عین سین قاف ایک دو کوم آیات ہے د سوره شورا الشورا. یو روایت د مور خسته د تفسیر جامعنا. یو روایت بیا د منهج صادقین ډېر ښکلی راوړی دی. خو هر دوو روایاتو کې اشارې دي ظهور امام زمان علیه السلام طرف ته. نور کسی روایت مو نه راخلو چې حروف مقطعاتو په باره کې دي. هغه فضایل دي ورکوي، هغه نامې باطن ښیي یا دینه څه مطلب دی، هغه شیونه دي. د دوه روایتونه چې دي کې د یمو بحث خاص دی چې ظهور سره تعلق لري امام زمان علیه السلام سره، دې وجې نه مو د دوه راخیستې دي بلکې درې. اول روایت تفسیر جامع نه دی، جلد 7 صفحه 168. روایت حضرت امام باقر علیه السلام نه در تعویل این حروف فرمود. امام باقر علیه السلام دغه حروف و تعویل کی فرمایش بگو صحا میم عزم و قضای حتمی خداوند تعالی است. صحا میم نه مطلب د خداوند متعال عزم ده، اراده ده، و ختمی قضاوت د خداوند متعال، ختمی اراده، اخیری اراده د خداوند متعال چې ده هغه د حامیم ده. حتمی اراده ته د خداوند متعال حامیم نه دا امام بکیر بوله. بیا وسی تو و ان یعنی دا د ح میم شغ شو و سټه دوسه دو ان سین قاف ایوی اوز بینی. و ان اشاره به عذاب پروردگار است. ان نه مطلب اشاره ده د رب د پروردگار عذاب طرف. حامیم نه مطلب بشانش و د خدای اخیری حتمی فیصله، اخیری اراده و عزم
اخیری اراده اخیری اعظمی چو په باره کې دی دا بیا څه دی چو په باره کې دی چو څه دې څه بات کړي دي ولایت نه اقرار نه دی کړی ولایت یې منلی نه دی ولایت نه یې سرپیچي کړي دی مخې ته نه تو کړی دی روګردني ته نه کړي دی تو شوی دی ته نه ټنډه یې ټوله شوي دی ورته خبره یې نه دی منلي غفلت یې ورکې کړی دی شک یې ورکې کړی دی تردید یې ورکې کړی دی تخلی دی ته نه خوبېولی شوی دی ته نه غفلت یې ته نه کړی دی مسخره یې اوسې کړي دی استهزا یې اوسې کړي وي هغوی ته سین عینن عذاب دی پروردگار و سین به معنای سیکون سیکون دی انقریب سین دا مطلب سیکون په معنی د عین سین سین سیکون یعنی انقریب نږدې دا عذاب نږدې دی دا نږدې کیږي وقاف اشاره به قذف قاف د نقطه قاف زال و فی قذف و مسخ است قاف نه مطلب تبدیله چینجز مسخ شول بدلیدل دغه ته قاف اشاره قذف طرف ته مسخ طرف ته تبدیله و طرف ته کوم تبدیله ہوتا که در آخر الزمان تا آخر زمانی کی رونما کیږي اروزی ظاهر کیږي څرګندېږي اشکار کیږي نه مطلب عذاب د پروردگار انقریب سین نه مطلب انقریب ډیر زر قاف نه مطلب بد تبدیله د خدای ولی څه حمیم نه مطلب ماغه شو حتمی پیزالات څه کومه دی خدای اخیری اراده څه کومه دی خدای حق په باره کې دی خدای عذاب ان قریب بدی د پاره حالات بدل شي اخیر زمانه کې و خروج سفیانی دا قذف و مسخ تبدیله اخیر زمانه کې خروج سفیانی بوي سفیانی به خروج کوي او یا اصحاب دا به کله وي که مصادف با آن څه دیسه مصادف چې څه تصادف یې وکړو اکسیډنټ یې وکړو ټکاره یې وخوړه دغه سفیانی والدی اصحاب دا به ټکاره خوري با آن حضرت ولی عصر حضرت ولی عصر سره در مکه معظمه او ظهور خواهد فرمود څه کله مکه معظمه کې ظهور وکي دا سفیانی والدی اصحاب اخیر زمانه کې دا تبدیله بوشورو شي څه کله تبدیله کومه شوه خروج سفیانی و اصحاب څه کله د روشي دا تبدیلی روشي و شهیدی مقابل کې مکه معظمه کې به امام زمان علیه السلام ظهور وکي دو تفسیر جامع کې ده جلد 7 صفحه 168 یو بل روایت ہے یحیی ابن میسرہ سین میسرہ یحیی ابن میسرہ از امام باقر علیه السلام روایت کرده داغ یحیی ابن میسرہ امام باقر نے روایت کرده کہ حضرت فرمود حضرت فرمایش بگو حا میم عین سین قاف عدد سالهای حضرت حجت قائمی باشد صدا ہے میم عین سین قاف نه مطلب دی حضرت حجت قائم کوم کال کې ته ظهور کوي دینه د دغنه ایدی عدد رو بس ما کال کې وا ظهور کوي اوس دا عدد علم جعفر کې راوځي کنا علم حروف کې راوځي کنا علوم غریباو کې راوځي ها کا علم مجرداتو کې راوځي वो کا علم جعفرو کې خوراوځي علم علوم غریباو کې خوراوځي آغا ائمه اطهار نه علاوه ټولو باندې ممنوع دی او حرام دی استعمال جایز نه دی وته
ندینه معلومیږي چې میم عین سین قاف دې کې د حضرت حجت برها کا ظهور قول خیال ده او مو په نپی کپیږي صرف پای میں طور حامیم عین سین قاف نه او خدا نه متعال ذات په پیږي څه دینه مطلب کوم قول له او مغه دینه څه پوي شو عشان ته اسم اعظم یې وجواب یو څه دا میم عین سین قاف نه مطلب هغه ظهور ختمی ده ظهور اختتامی ده اخیری ظهور دی امام زمان اخیری ظهور نه ده ځکه یو چې امام زمان خود بار بار ځانو کسانو پاره څرګندي ملکات دې کوي یعنی ظهور حتمی خنه شو کنه دا ظهور مخکې شو هغه ظهور دا میم عین سین قاف هغه ظهور حتمی قول خی اخترا پیش را دی ورکی دو متشریح ہوا امام بکیر صرف داولا میم عین سین قاف نه مطلب اعداد د قول حضرت قائم ظهور خیدو دا چه ظهور خیدو او محتمی شو کنه ویره سے نورو ساده مدهیگی سے مدهیگی بیویری هامی من سین قاب نه مطلب هر چو پارا مخپل کول شو کن کول که ملکاتو سوکی کس ایوی آئی وشی کی چوچور تفسیر بھی دو تفسیر برهان کے دے جلد 4 صفحہ 115 یو دواری ویتون دا من اجو صادقین ندی تا ابو الجواز از عبدالله ابن عباس نه از ثعلبی یوکاست اغه ابن عباس نه داد مولا قرآن شگرده قرآن تغییره ثعلبی ابن عباس نے نقل کو کہ از امیر المومنین علی ابن ابی طالب این کلمه را استفسار نمودم ثعلبی ما ابن عباس نه پختنه وکا ابن عباس دیز ما امیر المومنین نه ها میم عین سین قاف و برای که پختنه وکا تفسیر پختنه متنه وکا که ها حرف است ها یو حرف ده و میم مهلکه میم نه مطلب مهلکه یعنی هلاک شول عین نه مطلب عذاب سین نه مطلب مسخ بدلیدل قاف نه مطلب قذف حالات تبدیلی و مؤید دا امیر المومنین اولا ابن عباسی خود تایید کی اغه یو کاول رخصته و څنګه رسول الله صلوات الله علیهم نه ناکل اللهم صل علی محمد و آل مؤید این قول است این که در آثار وارد شده دا قول مؤید تایید یو قول کوي څنګه دوی آثارو کې وارد شوی دی راغلی دی که چون این آیه آمد چې کله دا آیه راغله نازلش به اسمانه رکوزش به د ځمکې ته رسول الله زړه باندې اثر اندوه و ملال بر جبین مبارک سید عالم ظاهر گشت کله دا آیت راغله تند مبارک د سید عالم مبارک جبین کې مبارک تند کې د رسول اکرم اندوه پریشانی و خفگان څرګند شو دا آیه کله سره راغله د رسول الله تند کې خفگان و ملال څرګند شو ظاهر شو گفتند و طویله یا رسول الله چرا دلتنگ شدی ویلی د زړه تنگ شو فرمود هغه طویله که مرا خبر دادند څه ماته خبر وکړلو به بلایی که به امت من فرود آید هغه بلا په باره کې چې ما امت نی رتلون کړي هغه بلا په باره کې چې ما امت نی کوم رتلون کړي خبر متراکو دغه ای کی و آن خسف است
و مسخ و قذف و امثال آن. هغه خسف ته یعنی د زلزلې، د بدونه، تبدیلی، موسمونو تبدیلی، حالاتو تبدیلی، په مثال د دې نور شیونه. په مثال د دې چی دی؟ از خروج دجال و سایر وقایع که در زمان خروج مهدی و نزول عیسی پیدا شود. نور دسی وقایع واقعی دجال نه هټ کا نور واقعی چې هغه په وعده امام زمان خروج زمانه کې عیسی علیه السلام نزول زمانه کې پیدا کیږي. پس بنابراین این کلام وحی ملک علام است. پس بنا په دې کې ګډو چې دا کوم کلام دی، دا کومه جمله ده، دا کوم الفاظ دی خدای حامی منسین کاف چې دا دی وحی ده دی خدای به سوی سید انام که مشاعر است راغلی رسول الله ته دی. خو چه ورکی خیلی دید رسول الله تا بر حدوث وقایع و فتن که بعد از او ظاهر شود. چه ورست تا در رسول الله نه ظاهری که دا غاشیونه دی ورکی رسول الله تا څرګند کړی دی. دا ای که یو کسی څو ټکي دي حامیم عین سین کاف پنځو ټکو کې رسول الله ټنډې نه افغان ته نه راغو، یعنی چې دی ورکی داخلي وقایع دی ورکی، واقع دی ورکی خروج سفیانی کې امام زمان علیه السلام ظهور سے نږدې تبدیلی د حالاتو، ګرانوالي، زنوانې، لواتې، صورت زندان امتونو کې د 1,24,000 انبیاو کې څومره ګناوانې بدګړې پیدا شوي وي، هغه ټولې ګناوانې او بدګړې به دایمو تاسو کې امت کې ارجامه شي. بلکې زه به د خلاصه یوه خبره وکړم چې دا 1,24,000 انبیا چې راغلي دي، ځنه داسې انبیا وو چې امت کې به یوه ګناه پیدا وشوه خلکو کې، هغه په عربي کې نبي راغو میوې ګناه ختمولو لپاره. که وایو چې یوې ګناهونو ختمولو لپاره یو نبي خدای رستولی دی، نو وایو 1,24,000 ګناهونه شوي. یوې نه که وایو نو یوه ځکه نه دی چې فرعون ځان ته یوه لویه ګناه دی، ځان ته لوی سرکشي دی، تکبر یې ورکې وکړي، خدای دعا ورکې وکړي، نمرود کې ته وکړي، شداد کې ته وکړي. بیا ایمو امت والا نمرود و شداد کې، ایمو امت والا فرعون و حامان کې، د رسول الله امت والا بیا نصیری و خوارج کې و د نوره. نو اوس اول خلیفه ځان ته لویه سرکشه ګناه دی، ځان ته مجموعه دی د ګناهونو. دویم د نور چې دوی مقابل کې ودرېږي ګناهونو مجموعې دي که نه، نه یو نبي که یوې ګناه لپاره ختمولو لپاره وښیو یعنې 1,04,000 شوي. بیا د متاسې امت محرومات نه څه وایي چې امام رسنیشتا زمان فترات چې حجت ورکې ظاهر نه دی، حاضر دی ظاهر نه دی، دی کې ظهوره پورې دا ټولو انبیاو زمانو کې څومره ګناهونه شوي دي هغه ټولې برجمع شي، چې عناب ټول کې کموالی و، چې هغه انبیاو ورو کې سېځول و، په چی وجې نسبت توحید پاره څومره درسونه هغوی کړي و، توحید به مکمل ختم شي لکه ختم شو، نه دلته موحد سیاو کې شته نه موحد سنیانو کې شته. اصلا بیوانکسی کدی ډېر کم وي چې توحید ته قایل وي. بیا توحید خاص ته، توحید حاصل خاص ته، توحید عام ته، توحید مطلق ته بلکل نشته دي. نه دا ټولې ګناهونه چې ایکې امت ته راټولې شي، هغه ځای کې یوه ګناه چې راغی یوه امت کې یوه نبي به نصیحت ورته وکړو چې هغه ګناه هغه امت کې نه ختمېدی، بیا به ونې عذاب راتلو.
مو تاسي اومد کی چه دی امام زمان اومدیو اللهم صل على محمد و آل 1,24,000 ګناونه بلکې دینه به زیاتی وي څه دا ټولې شوي دي ودی ته دیگه به چوک ځان وساتي چوک به ولایت ته ځان ورسي دغه واجب نه رسول الله ټنډه او جبین کې ملال او خفګان روغ اوس په پوه شو ان شاء الله ایوا آیا داوا بلکې دوی ایوا بل آیا ده آیت نمبر 17 ده سوره شورا الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان الله آغا ده انزل الكتاب څنګه کتاب نازل کړي ده رکوز کړي ده الکتاب د مخصوص کتاب د مخصوص کتابی رکوز کړي ده بل حق سره یعنی امام زمان علیه السلام د مخصوص کتاب حق سره رکوز کړي ده ول میزان او تل سره رکوز کړي ده میزان اندوی دی امیر المؤمنین یای سنه میزان تلزیوم یوم حساب ریزی تلزیوم یا مثلا و سلام کیایی السلام علیک یا میزان الاعمال مسلامی تابان آد عملونو تلی ایمو تازه اعمال سکوم دی عملون سکوم دی دا عملون به امیر المومنین سکوم شونه خیلی دی مغه سبی میچ کهی کسی بی مغه تلی که بی جایی که مغه غنده که دی نپاوی ها که اغه غنده که ندی بیا به تلی مزپکوی عمل ولا مغه سبی کسی ده تلی نال کده دنیاوی تلا مغه که بیچایی امیر المومنین کی مو عمل مغه سبی کسی سے دا کوم قسم تا شریعت و دین پرهیزګری عدل و انصاف تقوا خبری روزمره زندگی کې اخلاقیات آیا دا مو غونډه کې دی کنه دی که دوی غونډه کې دی میچ و نو ټیک دی طلب درنداري که نشو طلب سپکوي نه میزان و حق سره دا کتابی رکوز کړي دي وما یدریکا تبی څه وپېژندې دا کتاب وما یدریکا تبی څه درکي تبی څه وپېژندې ته څه پوهېږې په دې کتاب ته څه پوهېږې په دې میزان اوس دا د خدای رسول الله ته یې که رسول الله ته داسې څوک مخته ناست دی هغه ته دې یې څه ته د څه پوهېږې په دې کتاب د کیا بحث دی ویلې یدریکا کې کاف مخاطبه ده کاف خطاب ده لکه سلام علیکا تانی مثلا یدریکا وما یدریکا ته به څه پوه شي په دې کتاب د میزان باندې لعل الساعة قریب خدا کتاب دا ساعه کسی کتاب نه ساعت لور دا ساعه دا وقت نږدې ده دا نږدې ده مفضل اوسیایی روایت کی مفضل ابن عمر میگوید مفضل ابن عمر یایی در محضر مبارک حضرت امام صادق علیه السلام عرض کردم صل علی محمد و آل محمد په ما حضور کې مې د مبارک حضور کې برکات والا مبارک یعنی برکات والا حضور کې برکات والا مجلس کې مې د امام صادق عرض کو اوملا معنای آیه فوق چیست در پاس کوم آیه ده الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قریب دینا مطلب چه ده حضرت فرمود حضرت طول ساعه قیام قائم است ساعه نه مطلب چه ده نه قائم قیام ده
هغه پڅېدل دي، هغه ظهور دی، هغه ظاهر شول دي. نو بشه څه دا یا دا روایت دغې آیې تفسیر کې راغو څه نه مطلب د هغه قیام دی، نو بیا به ما یدریکه ته به څه پوه شي د قیام باندې. دا آیا هر انسان ته ویلي دي که نه؟ رسول الله ویلی نه شو چې هغه ته وایي ته به څه پوه شي؟ هغه پوه دی، خپل علم دی، خپل علم ذات دی، ذات مطلقه دی. حقیقت قدیمی دی، نور ازلی دی. هغه نه ویلی نه شو. و د رسول الله د چا ته یایي؟ ټول انسانو ته به یایي. ټول انسان کېدای شي مخاطب وي. انسان ته به څه پوه شي دې ساعه باندې، دې قیام باندې ته به څه پوه شي، دې کتاب باندې به ته څه پوه شي. و دا قریب دی. قریب لفظ راغلی، قریب دی. دا قریب لفظ راغو دیگه اشاره دی. قریب دی یایي څه ډېر نږدې، ټچ، یعنی تاسې څه ښاخ دی، تاسې ته ډېر نږدې دی، قریب دی. دا ساعه ډېر نږدې دی داسې، خو ته د پوهېږې نه، ته دې درک نه کوې انسانه. که د بلې معنی کې واخلو، د خدای قریب دوراوریا شو، د بیوریا څوراوریا وي. د دې ساعه قریبه دی، دا ساعه قریب دی، نږدې دی. و نږدې نه مرتایې کې آیي د ویلي دوراوریا دی څه رسي نه ټولې وخوړه، انتظار کې ټول وسپ. یا کېدای شي دې قریب نه مطلب هغه وي هغو کسانو پاره یې څه چوکې کسي. دا قریب معنی لفظ مغه پاره راځي چوکې کسي. دا و ما یدریکه لفظ بغه پاره وي څه چوکې کسي پیژندې نه، درک یې نه کوي. لکه حسین ورسه قریب و کربلا کې، پیژندلو یې نه. ساعه ورسه قریبه وه، پیژندلو یې نه. میزان و کتاب مغه و، پیژندلو یې نه. هدایت کشته مغه وه، چراغ مغه و، پیژندلو یې نه. دې قسم زه مویایو. سهار څه قریبه دی، زمان ورسه قریب دی، وریا نه دی، خو پیژندو دی نه. نمبر یک به دا پیژندو څه دا چوک دی، کوم ذات څه تعلق لري. چال مسائل چارانی دا امام برحق و حجت برحق و امام برحق و ولی برحق چارانی دا بوجه هده دا بمنوی. دا ټول شیونه حل شي، هغه بعد معلومیږي چې دا څومره قریب دی. دا روایت راولی دی یا نبی المودة صفحه 428، اثبات الهدى جلد 4 صفحه 144. یو روایت بل ویو څه الا آیت نمبر 18 17 هغه و دا 18 شو، بل 19 ته بل 20 ته یو 1 یو 2 نکې څو آیې دي. الا واوروی، آگاه شوی، بیدار شوی، اعلان واوروی. ان الذین بشک آغا اعلان واوروی یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید. اعلان واوروی آغا کسان چې یمارون څنګه تردید کړي، شک کړي، فی الساعة ساعه کې، امام زمان کې، امام زمان په باره کې تردید کړي، اعلان واوروي. لفی ضلال بعید، دا ډېرې ژورې ګمراهۍ کې دي، دا ډېرې ژورې ګمراهۍ کې ډوب دي، ډېر ژور کویو ته غورځېدلي دي، عمیق ژور کویو ته غورځېدلي دي. الا اعلان واوروي او هغه خلکو
ته ساعه کې د تردید کوي شاک د کوي دو تاسې ډېر زیات ګمراهۍ کې غورځېدلي وي جواری مفضل ابن عمر دو روایت نقل کړی دی یعنی از حضرت امام صادق علیه السلام معنی این آیه را ان الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعید دغه آیه معنا موت نه پښتنه وکړه پرسیدم پښتنه مته نه وکړه دغه آیه معنی په باره کې حضرت فرمود حضرت ارتولا ساعه قیام قائم است کسی هر جای که ساعه نه مطلب اندوی دی ساعه قیام قائم ده دی قائم قیام ده پسیدل دی ظهور ده میگویند اوس دغه ساعه په باره کې دی آیي چوک دا نور خالق بود چه زمانی متولد شده دو کاله پیدا شوه ده دخشی کی تردید کی دی دو کاله پیدا شوه ده دوره عمر د یو انسان څنګه کوي چاوی دی دینا کاله دولت دو کاله پیدا ده چاوی دی دینا تر رسول الله وی دی دینا قرآن وی دی دینا نه دا ته توای څه دو چاوی دی دینا څه دو پیدا شوه ده دو امام ده یعنی تو رسول الله دروغجن وګڼلو نعوذ بالله یا اندات غدیر کی رسول الله امیر المؤمنین اعلان وکړو څو د نور خلیبه جورج وال امیر المؤمنین خاموش کې نستو وجدوی رسول الله دروغجن وګڼلو توهین رسالت خو مغزی کې شوه ده جلسه و جلوسونه احتجاجونه په کار د مغزی نه شروع شي ته توهین رسالت وکړو دو دسې سپریم کورټو کې دسې های کورټو کې پیش کو دا حالت فیصله ونیوه کې چې ټول پنځه کو توهین رسالت خو هغې زمانې کې وشو حقیقي حتم نبوت فلسفه توهین رسالت دا خو هغه زمانې کې توهین وشو چې تاسې دروغجونې وګڼلو هغه ته اعلانونه وکړه قرآن آیې مو دروغجونې وګڼلې رسول برحق مو دروغجونې وګڼلو اندې قسم ځه دا خلک دا یمارون فی ساعت ساعت کې د دوی تردید کوي اوس څه دو کاله پیدا شوی دی چې کسی او را دیدی چا لیدلی دی دا اوس نوي نوي عقیدې سره وتې دي جواد نه کړي دا نوره چې امام زمان سره ملاقات نه کېږي چا لیدلی دی دا تردید کې دي دا غریبان دوی دا روایتونه نه دي پړو پوی نه دي دوی بعض اندازې ظاهري کتابونو پوی او شته علم عملی اوسه نشته دی نظری عرفان دی اوسه نظری پوی دی اوسه صرف فلسفه اصطلاحات یې زده کړي دي کوم نه داسې نور ملګري دوی چا لیدلی دی چوکو دی څه روایت کې دی چې دا خلک به تردید کشیدی دی په باره کې چې کله پیدا دی چا لیدلی دی او کجا می باشد چه تبوی چه تبوی هر چی تا دی هغه چی تا نه دی هر چی تا دی کوم ځای کې د روایتو کې شته چې تش ځان څه په پسې وایي یا چې یا مهدي ادرکني یا فارس الحجاز ادرکني درې وارې وایي هېڅ هغه ورته رسېږي او زمیلوي درې وارې وایي ډېر نه خو زړه سه اخلاصه سپایسه زړه خونه د ورته صفا وي کوټه صفا وي جروی وارې وي ورکې کثافاتو چرکو نجاساتو نه راځي می‌رویږي و چه وقت ظاهر می شود کالا به ظهیری کسی چورا فرقه ورکه ده حدیث کی وشته کالا متولد ده چا لیدلی ده چه تبوی کالا به ظهیریگی ده تردید شو امام زمان پباریک بوته یقین ده ای رسول الله المسیح ده ای مولا امیر المؤمنین ای ولسام آقا ده المسیح ای بی بی ولسام المسیح ده ای مولا حسین وسی چوام کی انام اتم امام نه چلو پنځم څلورم المسیح امام حسن عسکری زوای بی بی نرجس زوای ده 255 کې ظهور شوه ده 200
60 کې غیبات شوی دی 329 پورې غیبت صغرا کې و 329 نه بعد 200 پورې غیبت کبرا کې دی بوته یقین دی او حدیثو په باره کې ملاو شوی دی ډېرو خلکو سره یقین دی راته او باجات سره ملاو دی شیخ یوسف سره ملاو دی هغه امام خمینی سره ملاو دی مجلسی سره ملاو دی داسې بحر العلوم سره سید مهدی سره ملاو دی روایتو کې شته کاشف الغطا سره ملاو دی مقدس اردبیلی سره ملاو دی آقای رشدی سره ملاو دی یعنی څوره نمی بخلو هغوی صدا ملاو شوی دی او ملاقات شوی دی رهبر معظم سره بیته شته دی نور داسې علما او فقها شته دي چې هغوی سره ملاویږي یقین دی موته وی دی بغیر د امام برحق و حجت برحق درس و تدریس رشد و هدایت زمانه نه چلیږي شیعو ته تکلیف جوړیږي فقه کې شریعت کې مسائل دینی کې مسائل اعتقادي کې مسائل مثلا موضوعاتو کې فقه کې سیاساتو کې بیا مسئلې جوړیږي یمغه دست قدرت یا د برحق ته څه موسی چټه پشت پناهی ده تا ملویږي ځانو کسانو سره رهنمایي کوي دښنو مقابل کې لیاري وته کوي یقین ده کاغه نوي نظام به غربر شي ختم شي یا غیر رهنمایي نوي زندگی به چوک تیر نه کی نو دا ویلا ان الذين يمارون في ساعتها اعلان واوروي څاګزان به شک و کی ساعه کې امام زمان په باره کې د ساعه په باره کې به شک او تردید کیږي چې دا کله پیدا ده نو چې ته ظاهر ده چولې دلې ده دو کله ظهور کوي دغه شیاو کې کسي و تردید کړي توشه دو ظهور اسانه کی ټول دی یای خو نه شو دا شک دی دغه یای کې دا ټول راغلي دي علماء راغلي دي عوام راغلي دي یقین ته بدیای کې ځون رسو چې دا شک نه ورکی وځو د یمارون لفظ نه ورکی وځو که یمارون نه وته لفظ ضلال بعید دو ډېرې وریا ډېرې جواري ډېر جوار کوی ته د گمراهۍ غورځېدلې دی هر غایا دی حالاتو په مطابق هر کس امام زمان په غیر دی هر کس امام زمان اورسته شوی دی هر کس امام زمان په باره کې شک و تردید کړي هیڅوک دی نه مانی د متوسطه تنها ترین سردار امام حسن علیه السلام دی یا مثلا مولا امیرالمومنین دی یا مولا حسین دی یا نور امامان دی خدای نعمت قسمی سرطولون د تنها ترین سردارند امام زمان دی سرطولی دی په باره کې شک و تردید کړي هم امت سلف یعنی آدم علیه السلام زمانو والا او ته ویلا کنه تعالی عدل داد و قسط رو ولی ظلم جار ختمه هم انجیل والا هم زبور والا هم تورات والا هم یهودیان هم سک هم هندوان هم سنیان هم شیعه ټول شک و تردید کړي ایدی امام په باره کې ټول شک شوي دي هغه دا آیا دی دغه کې دا بیان کړی دی بوتایسته تو خلقو اعلان وریا لا هغه کسان چې شک و تردید کړي صاحب په باره کې امام زمان په باره کې دا ډېرې ژورې ګمراهۍ ته غورځېدلي دي امام څه ویله چې د ځان مطلب قیام دی چې دا خلک هغه په باره کې چې کله پیدا دی چا لیدلی دی چېرته لیدلی شوی دی کوم ځای کې ته اوسي چېرته به ظاهرېږي تمام این اشکالات شکی است دا ټول اشکالات دا ټولې خبرې دا شک دی شک شیطان طرف نه وي یقین به حاصلو دغه په باره کې د عیسی په باره کې
دو چی کی شک ده؟ در قضا و قدرت خداوند متعال. دی خداوند متعال قدرت و قضا کی شک ده. هغه ویریدي چې دا ساعه روانه ده د نرسي هیڅ شک ورکې نشته. ان الساعه آتیة لا ریب فیها. تا سوره مومن کې بیګام ته ول 59 کا څو آیا وا کا 65 وا 59 دا تشهود کې ویل شي کنه اشهد انک ربی نعم روانا محمد نعم رسول وانا الساعه آتیة لا ریب فیها. وشکات سرګان د امیر المؤمنین د امین ډارې ګوي دا یې ورکی ساعه مطلب خاص اندوی ذات شو. ساعه مطلب امیر المؤمنین شو. ساعه مطلب امام زمان په باندې کې اشول منځ کې ان الساعه ساعه امام زمان آتیة لا ریب فیها. هغه روان ده کې شک نشته. دویان ته چې مرود وخو ان ساعه نه تشهود کې ان ساعه دا ولایت دا حجت روان دي کې شک نشته. یعنی هغه ظهور نه بعد څه ده رجعات کې ټول امامان دي کې شک نشته دا روان دي. کسی تشهود کې هم رجعات ده هم ظهور ده. اند تشهود کې ظهور اشته. اند تشهود کې امامت تو هم امامت قبلی امیر المؤمنین هم امامت موت زمانی والا اوس امام زمان والا هم غیر اطلالی والا ټیم امر کې رجعات. اند تشهودی کې وی جملې شدینا انکار نشي کوي کنه. دو جواهر والا را وړي دي دوی برات مجلسی را وړي دي دو ټوټل فقها تقریبا را وړي دي. بسم الله و بالله وعلى ملت رسول الله بسم الله و بالله والحمد لله والاسماء لله كلها لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه واشهد انك ربي نعم رب وانا محمد نعم رسول وانا الساعه آتیة لا ریب فیها. دا ټولو راوړی دی صاحب جواهر کې ټولو. وشه چې صاحب جواهر راوړی دی چې هغه کتاب نه درس حدیث ښیی شي د سوی ټول فقها دي تکایل دي د تشهود داشته خوش اشاره کې ویلی شي څرګند داشته اشاره کې داده. دو خالق دی خدای قضا و قدرت کې شاکی دي. اوس هغه یې چې دا ساعه روانه ده دو ظهور کوي موی جنا ظهور نه کوي دو کله کیږي چولې دلې ده دو خالق د ټول یې ظهور نه ونه شو. قسم په حضرت عباس وی چې ظهور وکړي کی به درځي بالکل اور کې شک ونه کوي ظهور کیږي ظهور کیږي. آنها به نفس خودشان در دنیا و آخرت زیان میرساند. دا خالق د امامیایی خپل نفسونو ته دنیا و آخرت کې نقصان ورکو. دنیا و آخرت کې کسی دنیا کې راځه دنیا و آخرت کې خپل نفسونو ته نقصان ورکو. تو چوک دغ په باره کې شک و تردید کې شو چاہے هغه آدم وي یا آدم زمانی والا وي چاہے هغه رسول الله زمانی والا وي چاہے هغه امام رضا زمانی والا وي چاہے امام حسن عسکری زمانی کې جعفر کذاب وي چاہے موت زمانہ وي ظهور پورې چوک څه دي ساعه په باره کې شک و تردید کې شو هغه جوهر گمراهی کې غورځېدلی دا یاد ہے. دو روایت ہے یہ نبی المواد صفحہ 428 اثبات الہدا کی جلد نمبر 7 صفحہ 144 کی دے. والحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى